بسم الله الرحمن الرحیم. دا حمزه زمونږ یو ورور د پنجپیر نه تپوس کوي چې منګه یو کور دی او هغه مو اغستی دی او بیا مو په کرایه ورکړی دی، نو آیا د هغې په مالیت باندې زکات شته دی او که نه؟ او دویم تپوس یې دا کړی دی چې جي منګه د بعضې خلک داسې وایي چې پیسو نه زکات هغه چې وباسئ په پیسو سره به وباسئ، اجناس په صورت کې یا کپڑا جامې چاله اغوستل یا چاله راشن لیږل روړه یا غوړي داسې لیږل، وایي دې سره زکات نه ادا کیږي. وایي تاسو زمونږه رهنمایي وکړئ. ګوره جي کرایه باندې کور ورکولو په غرض باندې چې کور واخلې د هغه کور په مالیت باندې زکات نشته، لہذا چې کوم کور په کرایه دی ورکړی دی د هغې په ملکیت زکات لازم نه دی. البته د دغه کور نه چې کومه کرایه حاصلیږي نو هغه پیسې یوازې یا نورو پیسو سره ملګری کې او نصاب ته ورسي نو کال پوره کېدو باندې که چېرته پیسې موجود وي نو بیا په هغې باندې زکات شته. کرایه د کور راتله او هغه لګېده نو بیا په دې باندې څه زکات نشته. باقی دویم سوال جواب دا دی چې ګوره په دې خبره باندې اتفاق دی چې د زکات ورکولو کې فقیران مسکینان هغوی ته که نقد رقم ورکړی شي نو دا زیات بهتر دی. ګوره چې د هغه کوم څیز ته ضرورت وي او هغه پې ځان له واخلي نو هغه په نقدی باندې کېږي، نو غوره او بهتر صورت دا دی که چېرته هغوی ته نقد پیسې ورکړی شي نو دا بهتره ده. که د نقد په ځای باندې مستحقینو دپاره د ضرورت اشیا هغه واخلې او د زکات په مد کې ورته ورکړي، مثال په طور تروړه دې واغسته، چینی دې واغسته، ګوړه دې واغسته او دغسې غوړو ډبه دې واغسته او د زکات په مد کې دې ورکړه نو په هغې زکات ادا کیږي. یا کپړې دې واغستې او کپړې دې وله ورکړې یا دوایي دې واغسته، خو اله چې هغه به د هغې مالک جوړې، ملکیت هغه پکې شرط دی، هغه به مالک جوړې زکات کې. څوک داسې د زکات په پیسو باندې هغوی درستخان لګوي او بیا خلک په هغې باندې روټۍ خوري نو دغې سره زکات نه ادا کیږي. ځکه زکات ورکولو کې که پیسې وي او که خوراک وي هغه کس مستحق چې څوک دی نو هغه به مالک جوړې، دا وله شرط دی. په درستخان باندې چې کومه کانه پرته او هغې باندې خلک خوراک کوي نو چونکې هغې سره خو هغه مالک نه جوړیږي نو زکات هم نه ادا کیږي. والله اعلم بالصواب.